ورپسې شمه مولانا صاحب یو خبره تاسو ته کوم تاسو کوم ملګري جمع یې درسته به دې وینا بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل ونزعه والدين وصلى الله عليه وعلى اعمال بني ادم وقال مقصودا وقال مشاهدا وقصاصا عن عدل الربوبيه ويقال الحسبة والمقصد وهو العادل والمقاصد وهو الجاهل وبه قال حدثنا احمد بن اشار قال حدثنا محمود بن حذيفه عن خالد بن قعقاع عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيب الله الى الرحمن حبيب الله على اللسان تقيل كانت اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ورته تاسو د ماول مومن په منځ د اخر کې په جلسه کې وي او څنګه موږ علماء طریقه ده موږ چې څو ختم بخاری د روزي د دې په ټول مباحث موږ د جلسه کې وي پروس کال موږ د ترتیب لګ بدل په دې وجه بدل کړ چې په جلسه کې یو عوام الناس زیاتې زیات جلسه کې عوام الناس زیاتې او عوام په علمي مباحثو کوي یو خدا وایي نو دیم دی چې جلسه په دې خبرو وخت ډېر زیات شي او جلسه کې خو اصل وخت تیریږي نه معنی پکې نور علما بیانونه کوي وغیرہ وغیرہ نو کوشش کوو چې په هغه وخت استفاده وکړو وګورم طالب علمانو ته هدایت ورکړو په دې وخت کې ورکو تعالی باندې او دا نه سندونو ورکول باندې وخت لګي پروس کال موږ دا ترتیب بدل ترجمه الباب دا شرح د توسل او د حدیث متعلق چې کوم ضروري مباحث دي اب ان شاء الله د جلسې په وخت نو ختم حقيقي به خبر باندې وشي او نن به موږ اثر رسمي باندې په دې ترجمه الباب خبرو او حدیث کوو نن به په کې راځي ها باب قول الله وندعو الموازين القسط يوم القيامه لما علماء کرام د یوسو مباحث ذکر کړي يوم مبحث تدیر رفض الخاتمه بالفاتحه چې د خاتمه د فاتحه سره سره راځي او دې کې دې درې رفض ذکر کړي یو دا چې امام بخاری په اول کې رفض الكتاب بالکتاب الکتاب الايمان او د کتاب رد علی الجهمیه دې رفض الباب بالباب اول کې باب د وحی او دا باب د وزن د عمل او دریم ربط الحديث بالحديث رومبه حدیث د نیت او دا حدیث د وزن د عمل دی د فقه فی المیزان نو ربط د باب سره د حدیث د رومبه حدیث سره او د کتاب اخیری د رومبه کتاب سره زمو حافظ ابن حجر علامه کرمانی پستولانی او زمو نور محدثین چې څومره دي هغه ټول د تعبیر فرابط کوي او ما تاسو ته ویل چې تعبیر فرابط نه کوي تعبیر نه کوي هغه زموږ استادان دي لوی محدثین دي نو قرآنی د په خوره ته نه رسي او دې دا تعبیر نه کوي هغه څه دا فرابط یو سیس د بل سیس سره متصل کول دا یو شی د بل شي سره نسبت پیدا کول ان نسبت بین الشیئین بیان الربط بیان النسبت بین الشیئین او دا نسبت دا وصل نو دا دی دوارو پمیاس کی خود دو جلد کتاب تیر شو نو زویر حسن النظم والترتیب للامام البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ اغا کل نظم او ترتیب دا کتاب یسم لخشتا منظم ذکر کرو موږ د هر کتاب د بل کتاب سره مناسبتونه ذکر کړل او څومره ښکلي ترتیب یې دی راوړی نو د دغې مبحث نه د تعبیر کول په حسن النظم والترتیب نو را به شو هغه حسن النظم ده نو په یو اعتراض به دا شی شروع یو اعتراض کېږي چې ربط الکتاب بالکتاب ما به اشاره کړې چې امام بخاري په اول کتاب الایمان او په آخر کې کتاب الرد علی الجهمیه نو دواړه د عقاید سره یا د معتقدات سره یا د ایمانیات سره تعلق لري نو دا دواړه یو بل نه ولې جدا کړل دې دا دې سوال نه کړو په کتاب الایمان کې رد کړی په معتزله
په خوارجو په مرجئه په جهمیه هم کړی په کرامیه هم کړی او په مختلفو فرق باطله. نو امام بخاری رحمت الله علیه په دا کتاب د هغې څه ګرځولی وه. نو دې کې به د اعتقاد په بنیاد رد کړی و په دغه جهمیه. دی ولې ځان لکه نو ما څلور وجې تاسو ته درلودلي اجمالي. یو وجې سره اهتماما، دا یو وجه ده چې معتقدات محکم بالشان دي په نسبت د نورو ټولو ټولو کتابونو کې محکم بالشان شی ده. ولې که یو سړی ډېر اعمال وکړي او ایمان ورسره نه نو دا اعمال لا یزن عند الله جناح بعوض. صحت ایمان واحد من قال لا اله الا الله دخل الجنه. تیر شوي دي مباحث. نو معتقدات اهمیت لري، اهم شی دی. سړی په مؤمن ګرځي نو قانون دا دی چې محکم بالشان چې خلک مخکې کوي هم وروسته کوي هم، چې کوم مقصد وي مقصد او محکم بالشان شی وي نو قانون دا دی چې خطیب د هغې نه شروع کړي. نو منځ کې بیا پکې مثالونه هم ورکړي، ترغیبات هم ورکړي، ترغیبات هم ورکړي، لوی دنیا کې تقریر وکړي. نو آخر کې د خپل محکم بالشان مقصد بیا خلاصه ذکر کړي. نو اهتماما چونکه معاهد یا محکم بالشان شی دی نو په دې نسبت امام بخاري شروع دا غینا اختتام یې په دې وکړ اشاره ته اهتمام تا د ایمانیات او د معتقدات دا یو. دویم توقفا څه معنا؟ دو جلد کتاب چې دومره پکې ټول مسائل کې راجمع کړل، هغه عبادات دي که معاملات دي که مناکحات دي که زواجر ټول پکې تیر شي. عبادات پکې ذکر شو، کتاب الصلاة حج وغیرہ کتاب عبادات. معاملات پکې ذکر شو، بیع و شراء و اجاره وغیرہ. او مزاجر هم پکې ذکر شو، حدود قصاص وغیرہ، جهاد، مغازی، دا ټول پکې ذکر شو. مناکحات د دې دوه جلدو کتابونو توقف په معتقدات او په ایمانیات دي. ما دا دوی کې ایمان نه د دې هیڅ حیثیت نشته، او دا توقف په ایمانیات او بدءا هم دي او اختتاما هم دي. که ایمان دې سم اعمال کې فائدہ نه لري او آخر کې کسان ډېر اعمال کړي دي په آخر کې ایمان لا الله دې نه کړي. الصلاة والسلام فرمان امام محمد سے کوم حدیث نقل کړی دی بدل شوی، من كان اول كلامه واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. ورن مشهور کې مو اولو نشتا او دې کې اول ذکر دی. نو دا دوه جلد کتاب چې څومره دي دا ټول موقوف دي په معتقدات او په ایمانیات او بدءا هم موقوف علیه. او ما د تعبیر او بیا تقدم بالشرف او بالذات وغیرہ ویلې او اختتاما دوش. دریم جواب د اهتماما او توقفا. دریم وجه سره د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې ذکر کړی دی شروع د اشرف نو په اختتام باشه تقریبا مخکې سره یو شان مناسبت لري او خیر هغه عنوان بدل کړی شروع د اشرف شریف شیخ دقه دی. ولې که ایمان دی وي او نور عمل ني نو ممکن ده چې الله دې وبخښي جنت ته لاړ شي. الله قانون او د رحم فرق مې درته کړی او که ایمان دی نه کنه اسم نشته. نو اول شروع د اشرف نو اختتام اشرف ختامه مسك او سرورم او جماعت تفلم ذکر کړی چې په اوله کې امام بخاری رد او په بعد فرق اخوان نه او اخره کې رد کې په بعد فرق اخوان نه واخ سرورم او جسه شو ترغیب ورکی طالبانو چې تاسو ګورئ د فرق اخوان نه ورته ځان تیار ساتي. ډېر خلک چې جری خپل مسائل یادي
خو د فرق ضاله او د عقاید او نظریاتو نه نه خبر چې یو ضاله فرقه راشي او هغه خپل نظریه پیش کړي او دی خالی ذهن لکه بوجه کې چې سمي او ته پکې ساکه پکې دی نو دا هغه نه خو دې خالی ذهن چې هغه خپل فاصله عقیده او نظریه پیش کړي بده فورا خواو د دې وجه نه د علماء دیوبند په دیوبند کې باقاعده د نورو مذاهب او کتابونو خامخا ذکر کړي بیان او متداول او دا شرع قائد نه دی دیول په نصاب کې لازم کړي لکه د شرع قائد مولا د زمانه پورې چې کوم فرق دوالو د اخیره دنیا کې کړي هغه وخت معتزله او خوارج او فلاسفه په اخیره دنیا کې عذاب القبر حق او الميزان حق او غیره او زموږ دیوبند کې باقاعده به دا فلسفه ښودل کېدله د یهودیانو او د عیسایانو او د هندوانو او د سیکانو او هغې باندې به باقاعده رجونه کول او په هغې به علما تیارول په دې باندې پوه شي علم المناظره به باقاعده ښودله که داسې موقع پېښه شي نو بیا ورته څه کوي نو امام بخاري تعالی ترغیب د دې خبرې درکوي چې کوم فرق ضاله دي او فرق باطله دي نو د هغې د عقاید او نظر خبر کول ډېر زده کړه دې وجې نه هلته په بعضې فرقو درښودل دی په بعضې فرقو نو دا په آخر کې کتاب او د مخکني کتاب تناسب شو اخیری باب د مخکې باب څلور جمع وښه اهتماما توقفا شروع او بدء الاشرف او سرورت تعالی ترغیب چې فرق باطله او رد ته تحیو قرآن کوي د اخیری کتاب او د مخکې کتاب میانس کې باب څه مناسبت لومبی باب د واحد او اخیری باب د وضع ندعو الموازین القسط د دې څه مناسبت ور دوه وجې ده یو خو دې کې ترتیب تبعید اشاره ده یو د انسان جسم جسد دی یو روح دی د جسم لومبی غذا لبن دی لومبی غذا لبن او د روح لومبی غذا واحد د جسم نشونما دا په پیو او په ماکولاتو او مشروباتو کې او د روح نشونما په وحی باندې کې کوم بدن چې ښکلې خوراک خوري او حلال او صفا خوراک خوري نو بدن یې تازه خسته او چې کوم بدن ته خوراک نه ملاويږي نو بدن یې مړاوي حرام وي خوري نو بدن ورسره خاکېږي زهر خوري بدن ورسره مري دقه رنګې د روح غذا ده هغه واحده هغه نیکي ده ګنام ده کوم روح ته چې دا وحي ښه غذا ملاویږي اعلی مزیداره صفا حلاله روح ته راځي روح خشتی د روح نشونما کېږي روح مزیداري او کوم روح ته چې خرابه غذا ملاویږي د فسق و فجور او د ګناه او حرامه نو داسې شوه لکه چې دې روح باندې زهر خوري زهر داسې شوه لکه چې په دې روح باندې څه خام خوراک خوري د روح نشونما به نه کېږي روح به خبیثي روح به نجسي نجس نو فطري غذا د روح وحي وه ٹھیک شو وحي بیا دا وحي چې راځي سره وړي د وحي سره عبادات را روان دي د وحي سره حسنات را روان دي د روح نه دا دوه جلد کتاب نه کوي ورکوه دا په قرآن دا فطري او طریقه یو طبعي شی را روان دي لومبې دا وحي سبب د غذا شو ٹھیک شو هغې نه بس ایمان والا غذا ورکا منځ والا ورکا زکات والا ورکا دا وپره غذا ورکا روح بخښنه شونما کې راشي نو فطري غذا د روح وحي والا مخکې ذکر او مولانا صاحب اخیری دارالمدار دا وحي دا په چا باندې دی دا په وزن د عمل دیو جن حافظ ابن حجر لیکلی دی وزن د عمل وی دا فایده خی دا تی به وکړو څه شی خی فایده خی د وحي
نه هغه واحد لکه یو سړی ښه خوراک خوري د دې ښه خوراک پیدا څه ده یو د چا په چوبان دي د دې ښه خوراک پیدا څه ده دې خمنډه و د ښه خوراک پیدا څه ده دې پهلواني کې د ښه خوراک پیدا څه ده دې ښه زلمیتوب کې نو د روح د ښه خوراک پیدا څه ده عدالت چې وزن یې مضبوط شي چې دا روح داسې کار وکړي چې د قیامت په ورځ باندې د وزن د عمل د نیکو دا ډېر زیات شي نو خلاصه به داسې کوم چې فطري غذا د روح څه شي وشي فایده څه د دې فطري غذا وزن دا فایده او تاوان یې التخکاره کې کدل ته ولا خو خوراک ورکړه نو الته به فایده په سپل د وزن کې راځي د نیکو او کدل ته خوراک ولا ورکړه الته به فایده په چا کې راځي په خفت وزن د صالحاتو کې دا یو شی دویمه راځي دا دوه جلد کتاب د امام بخاری د دې تعلق د نقلیات سره او په نقلیات باندې وکړ اعتماد کې چې استناد وحی کوي دا نقلی شی بغیر د وحی نه معلومیږي او دا په شریعت کې د دې ویل عقل او خبر صادق او حس او فلان څه شي نو اعتماد په نقلیات کې پچا دی او وحی دی وجنه وحی ما کړو او فائدہ به کله کوي لکه حافظ ابن حجر وای ویلا وزن اخر د آثار د تکلیف نه بس انسان مکلف دی د اخیری اثر چې په مرتب کېږي بس په مرتب کېږي دا اخر او آثار التکلیف دا غیر پس و اما الجنه اما خیر اخلاص یا به جنت ته ځي آیا به دوزخ ته ځي ورته ورځي دا وزن اخر او آثار التکلیف دی او په دې وخت کې مکلف دی نو سمې وې دوه جمع وې ها یو ترتیب تبعید اشاره شو او دوی دا نقلی دی د دنیا کې دارومدار شو او اخر او اخرت کې اخیری آثار التکلیف او فایده دی وزن دا عمل درېمه خبره ربط الحديث بالحديث اول حدیث د نیت او اخره کې حدیث د وزن څه کلمتان حبیبتان دنیا کې د عمل تعلق چا سره دی یعنی نو ویلې مخکې دوباره پکې ضرورت نشته دنیا کې د عمل تعلق نیت سره دی څه مطلب که نیت خو ثواب که نیت خراب ثواب نشته نیت چې څومره اعلی دی ثواب هغه زیات او چې نیت څومره کمزور دی ثواب هغه کم قرآن سے تاسو ما باور کی ویل مې په بعض روایتو کې راځي نصوص حسن بیاشر صالحہ او بعض کې راځي مثلا حب اما مثلا ينفقون اموالهم في سبيل كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والقصير راځي والله يضاعف لمن يشاء بل کې راځي یو کجور د وحد غرم الله تعالی دا ټول احادیث دا فرق ولې ما ویل دا په اخلاص دی نیت کې څومره اخلاص یاد دی هغه مراد اجر زیات او په نیت کې څومره اخلاص کم دی اجر کم بعضې وخت یو عمل به ډېر زیات کوي اخلاص به کمی وزن بني بعضې وخت یو عمل کوچنی وي اخلاص کړی وي وزن بړي زه مثال درکوم اوسپنه حجم کم لري ثقل زیات لري دا معنی کوي او ګورو ماجوسه حجم زیات لري ډمبر لري ډمبر لیکن وزن کم ګډه اوس په نظر څومره مالي په وزن کې مقابله کې رسي او سره سپین او اوس په نام درته سره سپین د اوس په نام درته دکانګي او ګوره یاد وساته الله زمون مقدار د عمل ته نه ګوري څه ته ګوري وزن په اخلاص قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا دا نه وایي ليبلوکم ایکم اکثر عملا احسن عملا
او مل احسان کې تاسو ته معلومه تفصیلات وایي حدیث جبريل ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نو احسن عملا دا احسان دا نیت سره ده. نیت څومره اعلی دا ابوبکر صدیق صدقې ته وګوره او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دواړه اعلی. حضرت عمر رضی الله عنه وینن به ابوبکر سره مقابله کوم نمبر به وړو د کدی وخت ما ته پته راځي ما سره ما لې زه سره نشته چې کور سمندل نیمه کارو کړل نبی رسول الله حضرت ابوبکر صدیق سره لږ شی وای غونډو عمر صاحب مسکی کېږي چې نن ما شې دې نمبر نه یو مقابله باندې ورې باندې کو کېو حضور پاک وی شو عمر سره مال درو الله رسول الله نیمه راو نیمه بچو ته ابوبکر تاسو مرا اسن منزل ټول کرا بچو ته څه پرېښو الله رسول عمر سو یوسف ور دلته خبر راوځي بما چې نن نقص ابوبکر سره په حضرات کې مقابله دیو نه کې ما خورین دی دا غلط دی نه پوي چې اخلاص تاغه نه باندې یا هغه بچو ته پرې نه خو ما ورته پرېښو نو حاصل د مسلې سره دنیا کې د عمل تعلق يسر يسمى على أمر وزن زيادة يسمى كم وزن كم ورد dari وزن د اخرت تعلق په دنیا کې د چا سره جوړ الله اکبر يسر يسمى على انت وزن اخر کې وسی یا نیت کمزوري وزن کم د مناسبت شو او داسې به مهمه چې دنیا کې تعلق نه سره د عقبا کې د وزن سره كثقيل مقبول كخفيف مردود. دیو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اول کے حدیث تنیہ آخر کے حدیث توازن عمل لو دا مستعار به مبحث خلاص شو کہ دی وزارت الخاتمه بالفاتحه او زوتا حسن النظم والترتیب دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدام خبران غرض دا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دینه خاصه درجه ورکړي باب امام بخاری رحمه باب ولی مناقض نو مشهور خدای دې دا په معتزله ورته لیکن زه د تفصیل پکې وې دا یوازې په معتزله ورته نه لري دا په معتزله او امرت په بعض حنابلة او امرت د پروجي مسله راوړه یاد لري معتزله او بعض امرت او په بعض حنابلة بلکې کله څوې ما چې په بعض حنابلة اصالتاً رد دي او په معتزله طبعاً رد دي ضمناً ویږي په بعض حنابلة اصالتاً رد دي او په معتزله او دا دې دوه یو مختصر واقع ده یو زمانه کې د معتزله حکومت شروع شو او اصل کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیشت ویل بی بنی اسرائیل کی دو یا کرتے ہیں اور زمان پر امت کے بعد دریو یا فرقے پیدا کی اور بڑی دریو یا فرقوں کے بیوں فرقہ جنت تھی اور دا دو یا فرقے کا دوزخ تھی صحابہ زبوس و اللہ رسولہ جنت تھی دا کما فرقہ تھا ما انا علیہ و اصحابی ما انا علیہ واصحابي نو ما انا عليه کې اشاره اهل السنت ته د زوال باندې یعنی زماده سنت اتباع کوي واصحابي او زماده صحابه اتباع کوي اهل السنت ما انا عليه والجماعه جماعت الصحابه اتباع کوي اهل السنت ما انا عليه نو اول جماعه كانوا صحابه عليه نن سبا په اصل ځان تعالی د سنت او جماعت دا غول جنو خدا چاته دا خوب نو خدا چاته دا نه خستنم کیږي او د دنه وګوره د دنه په کې څه کته ډیران لري خسته کولې نو کېږي ته چې دا پاک چلا نو کته په پاک چلو کېږي او سړی ورنه دي چې پس په مو یا اسقات دین راشي تر پورې بخو خان چې به خو بلا پاک چلو دی ولا راوستو او ټول د غوړو ډکته یا شراب دې په بوتل کې چولی او د پاسه په خمه دې دار کولې کې اللبن المصفى
الاصلي لبن مصفى الاصلي اعلى خالص لبن البقر الذي لكن نو چې هغه وګوري او کولای کې خپل دی واجی او باغ سانټو کې ولې یا خدای دې به خلاصه په ما خو شراب اوس کله نشه کړو تر پورې بخاندي لا کوټه کې سر لراونه پاره نو په ور جنو دغه حقیقت او ماهیت نه بدلي دا قانون دی ښا وخشتنو او په مزینو او په ور جنو دغه ماهیت او حقیقت کوټه دې د خاورو جوړه کړې ده او بنیادونه کمزوري او پلستر دی ولا د بار نه ورکړو په دې د مضبوطي ان روغه دی ورته فرق روغه کو نه مضبوطي نو ارسلنا سنن اهل السنه والجماعه وګوره چې پیغمبر د سنت متبع پکې څوک دی وګوره چې د صحابه د جماعت متبع پکې څوک دی چې کوم سړی د پیغمبر د سنت متبع دی اهل السنه والجماعه ګره د خیر د څنګه اهل السنه ګره واجب ده د سنت یادو دا واجب لري مزنکه نو د څنګه پیغمبر د سنت متبع غیبت کې د څنګه پیغمبر غیبت کړی دروغ وای دوکه کې مسلمان د ضرر رسه او مسلمان خلق بدګمانه کې په دین خلق بدګمانه کې دین ورټوقي کې صحابه ورټوقي کې د پیغمبر سنت له ترغیب نه ورکې او د پیغمبر تعلیمات ته پریخي دی او بجدي بل خالي کړی دي چې هو دا د سنت شو اهل سنت شو چې ترکت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما احدهما كتاب الله یا کتاب الله بدل کا او سنتي د سنت په اتباع پکار او د صحابه د جماعت په اتباع پکار صرف په نوم کو کار نه کیږي چې په نوم ځان په بلډینګ ولیکي او ځان لکه په بلډینګ د پاتو ولیکي لا اله الا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا په خپل د خدای ولی وي په دې کار نه کیږي کار په دې کېږي چې متبع د سنت څوک دی او متبع د جماعت د صحابه څوک دی او په اخلاقو کې او په عقاید او اعمالو کې څوک د رسول الله متبع دی او څوک د صحابه متبع دی بس خلاص شو خبره نو اهل السنت والجماعت دا یو طائفه ده اوس هغه دعا او یا فرقه سوري دا رؤوس شپږ رؤوس خپل نه بیا تقسیم شوي هغه کې پنځل فرقې د خوارج کې دنه سو فرقې دي پنځل تشمیر معتزله دولت دي پنځل خوارج او دولت معتزله شو وویش مرجئه او جهمیه پنځه مرجئه دي او پنځه جهمیه دي شو لا نو ویش هغه شو 37 شو 37 او پدې کې دوه ډېر فرقې دا روافض دوه ډېر فرقې دا روافض دي نو چې دوه ډېر روافض شي نو څو دی یو کم او درې فرقې پکې دا جبريه دي درې فرقې دوه شي نه پېښه په خبره بیا درته پنځل خوارجو بل طرف نه لیکا پنځل خوارجو او دوه ډېر روافض وصل شوي دولت معتزله یو کم سپیته شوي پنځه مرجئه پنځه مشبهه یو کم او درې جبريه دا دو یا باطل فرقې د معتزله دا بنیاد د کوم نه شروع شو دا د واصل ابن عطا ظالم دی د حسن بصري په مجلس کې ناس ته دا شاګرد او د واصل ابن عطا زمانہ 80 هجری نه والا 130 هجری پورې دا 80 هجری نه والا 130 هجری پورې دا زمانہ ده
80 هجری نه 103 او دا اخیری زمانه صحابه و او اول زمانه تابعین دا حسن بصری دا چا تپوسو کو چې کوم سړی مؤمن دی او دی ګناه کبیره کوي دا حکم بسی دی به کم پاځي لکه مؤمن صالح خو جنت ته او کافر خو جهنم ته لیکن مؤمن صالح چې کوم سړی ګناه نه کوي خو مؤمن شو او چې کوم کافر دی خو کافر وته او چې کوم سړی دعوه د ایمان کی ورسره کبیره کوي حسن بصری له سکوت په جواب ورکوم دا پاسه دا واصله پیاتا ودان مومن دی نو کافر دی وي دی په یو منزله بین المنزلتين کې او پاسه مجلس پرخاو نو حسن بصری دخلين یو لفظ ور بهذا الرجل قد اعتزل عنا دا قریب جدا شو نو دو معنی د اعتزال دي یو دا چې زمون مجلس پرخاو دا او یا دا چې زمون عقیده پرخاو او بل عقیده اختیار کا نو په دې وجه ندی ته معتزله وایي او غټ مولیان دی په دې کې ګوري دا علامه زمخشری معتزلی ثم به تفسیر لیکلی دی جاهز نظام کیا دراغه واصل ابن عطا لږ علماء په دې ویل تیر شوی او په خپل مذهبي کتابونه لیکل او سرویخ کال د دې حکومت تیر شوی دی 40 کال په مقدس مکه حکومت او ډېر خراب عقاید دي درلودل هم درته وایم ډېر غلط ګنده عقاید او زیات تر د دوی د عقایدو ترویج چې کړی دی څومره چې ډېر کړی دی هغه مامون رشید کړی او هغه ډېرې مسلې یې هغه درته وایم لکه د دې یو نظریه ده چې جنت او دوزخ نه دي پیدا رسو پیدا کېږي دویمه نظریه څه ده چې عذاب القبر نشته ګورې د روح مني د جسد نه مني ما درته مخکې ویلي دویمه عقیده درېیمه څه ده افعال ده اختیاري د عبادو مخلوق د عبادو افعال اختیاري د عبادو مخلوق ده عبادو درېیمه نظریه څلورمه څه ده افتح د عبادو په الله واجب دی وجوب د افتح د عبادو په الله کرامت د اولیاء او منکر دي نشته وي د معجزاتو د نبی علیہ السلام نه منکر دي حتی هغه معجزه د شق القمر د قران حکیم کې الله اشاره کړې ده اقتربت الساعه وانشق القمر لیکن دې ډېر باطل تعویل کړي یا معجزه د نبع الماء د نبی علیہ السلام د یاد اینم دي تعویلات فاصله کوي او څه تعویلات کوي چې کوم اخبار احاد باندې ثابت دي خدای غیر انکار کوي مخکې ما تاسو ته خبره واحد په دې سره نه او چې کوم پکې مضبوطی نه کې ښه تعویل کوي بل نظریه سره وزن د عمل وی نشته هغه دلیل درته وزن د عمل بل نظریه سره ول نشته چې موږ د پولیس ورات انا کسینګه ول دې د وختنه نری د ټولنه تیر دی او باریک دی دی باندې مسوک څنګه پوری وي بلا تعذيب دي تعذيب خلق العذاب ورکه هغه انکار کوي دام بھی نہ مانے بل نظریه صدا بل اراده چې قران مخلوق دی اصل دلته قران مخلوق دی کلام نفسی نے انکار کړ الکماوی دې خبره چې کله الله اراده کوي نو په هوا کې نفسي جوړي جبريل علیه السلام دغه د جهمیه او عقیده د دوی عقیده او ډیر زور دې خبر اور کړو چې قران مخلوق دی غیر مخلوق بناوا ہے قدیم بناوا ہے او مولانا کہتا تو تماویل چې اصل بنیاد غره نزاع الدین راځه
إذا وجهلك جسوب كلام نفسي مني أغوصا قديم وغير مخلوق ماني أو جسوب كلام نفسي نماني باعتبار كلام إيه على كوي قديم نينو كلام نفسي هذا يوجه حادث نينو كلام نفسي ما إذا عقلوا مضبوطا نزادا دا لفظي ندا دا حقيقي دا أبي سرنا كلام نفسي دا باري تالانا كلام نفسي وشتا دینا إذا حقيقي دا ماذا تفسير ويلي تلويخ قال رضي حكومت و حضرت مامون الرشید دیر دور ورد او دا عراق دا چې کوم والیو اسحاق ابن ابراهیم دا بغداد والیو دا بغداد اسحاق ابن ابراهیم هغه ته خط ولېږه مامون الرشید ودا قائد په خلکو مضبوط کا او چې څوک د دې عقیدې انکار کوي بغداد کې خلک ډېر دی وایي نو ما ته خطر ولېږه اسحاق ابن ابراهیم والی د بغداد ورته خط ولېږه وایي صاحب دا د علما مخالف دي د مسلې د ستاره مسایلو او بالخصوص د خلق القرآن مامون الرشید ورته واپس خط ولېږه یو څو مولیان یې ورته الزام لکه او باقي جلدي ونیسا او سړی په زنځیرونو یې وتړه مالې راغله اسحاق ابن ابراهیم چې خط ورته چې کوم ورته لیکلو په غریبانان شهیدان او چې څوک زمانہ د عقایدو خلاف جیلونو کې وایي هو او دا باقي په اذکارو تړل او مامون الرشید دی را روان کړ منهم احمد بن حنبل رحمه الله دې پکې تړل رقه په کوفه کې او علاقه د چې هغې ته کله راورسېدل نو اطلاع راغله چې مامون الرشید خو مړ شو لیکن مامون الرشید بل ورو معتصم بالله هغه ته کلک پخته وصیت کړی چې زه عمرم خو د عقایدو په خلکو مضبوطه او د عقایدو چې کوم خلک خلاف دي دا متبع دي هو جیل کې واچوم لکه نو راځه نه پس معتصم بالله د په هدایت خو مضبوطه راغله هغه ډېرې اوږدې خبرې دي دغه زمانه کې امام شافعي رحمت الله علیه احمد ابن حنبل امام شافعي څنګه په منبر چاته پوښتنه په شیطانان پر دی وی قرآن مخلوق څخه غیر مخلوق خدای اوس ویم غیر مخلوق نو دا خو مینیسیوس وجه نه دی جیل کې نه چې واسطه نه او کوم چې مخلوق خو نظریه نه ده هغه دا څه کوي هغه وی تورات زبور انجیل قرآن او باقی صحف ټول مخلوق دي دا یې ویل دي شاوته وی دا دې سوکل وتنه باندې پدې ګوتو مې دې مصحف دې مصاحف ولا د اشاره اجه کما په مصاحف ته نه کومه اشاره تورات کې دا منصر کلامه دي نقشي منقوش انجیل دا منقوش صحف دا منقوش زبور دا منقوش او دا صحف چې دا منقوش دي دا ټول حدیث دی هم منو مخلوق تعلیم کوله بادشاہ په سوال جواب لګه خو دی وته به ما سره مناظره کې خبره وکاو هغه مناظره په کوم کو د بغداد د دریاب د پاسه وکاو مولا ویراولا زمون په بو د پاسه جانما د چوک کې نمبر دی راولا چې کوم مولا مناظره کوي الته خبرې کو او جنا کو وشي په خبره او لاس په یو استشام تا امام شافعي رحمت الله علیه فتنه د فتنې نه هجرت وکړ او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه غریب راوسته اتلس میاشتې په جیل کې تیرې کړې احمد ابن حنبل او بیا ول خپل مولا راوغوښته مناظره یې وکړه د معتصم بالله په دربار کې شاهي دربار کې هغه په سوال کو ته جواب ورکاو هغه په سوال کو ته جواب ورکاو نه پرې خاو ویس وجنو څه څه کوي اخیرا کې ورته وی امام احمد بن حنبل وتوی مهرباني وکړه ان کان معکم آیت من کتاب الله او سنت من سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم
انا اتبع دا غي اتباع کوم راوړې امکان معكم کې یو آیت تسری یو نص تسری یو حدیث دې ماته وایي اخره کې معتصم بالله ته وایي چې بادشاہ سلامت تعالی دا تاسو کوم اذا مثلا نبی علیہ السلام ته خلق القرآن او د آدم خلق معلوم وکنه یا معلوم اذا مثلا خلق القرآن صحابه ته معلوم وکنه او معلوم دا خلفای راشدین ته معلوم وکنه او معلوم نبی په کله باسو نه کول چې په باسو نه کې متصم بالله لګي او واقعي دا مثلا نبی علیہ السلام ته معلوم هغه کې باس نه لیکل دا خپل صحابه ته معلومه ای په باسو نه دي دا قائمه اربعه دا خلفای اربعه معلومه ای باسو نه لیکل بار بار دې واسطه مولیان متدیری وسه مبتدی دي زما دې پرې کو ګورستا ضرور چې خپل زور دې مطلب په ټول پورې صدیق خلکو چې رحمت وکړل انا دې غلطه اخره کې خبر ډېر وګړه وګړ بحث ته واخره کې احمد ابن حنبل فیصله وکړي په دروغ ما محمد ابن حنبل وی دا مرقات دی مولا لقاری پر اول جلد کې دا واقع او نهایت په دغه کې بدايه او نهایت کې ابن کثیر هم لیکلی دی او صاحب د مرقات پر اول جلد کې دا مقدمه کې دا ایمو نمونه غشتي لیکل دغه دی لیکلی دی وجدلم یو غل علامه خیر راوي ما دوی خبره کې څه دی بوزي ما ځان غلې وی ازمایش ته ورلوي زما یو نصیحت وره وی زغلم او زه ډیر کرته پغلا کې نیولې شوی خو مې اقرار نه کړی وهلم تکولم مې اقرار نه کړی ورې پام کو تیر دی باندې سي او اقرار در باندې د خپل نظریه ولې الله به مدد کوي زغلم زما خدای مدد کړي تاسو ورې نه کوي اذا غل خبره سره نزلون ولا مضبوط شو جیل ته ولې کو پات کرو غریب چې بوتا ډیر زیات داسې حالت چې سړی ویلې نشي په زنجیرونو لاس په تړلې وي خېجا نو دې کوم ځای خاطې شو نو درځ به ورته نه راځي نو بیا به شابه استخېجا نو چې لاس په زنجیرو تړلې په نو کوم ځای خاطې شي بیا درځ راکې لاندې بکړې ویني سره به اوس پیلګری مولا دې ظالمان حضور پښتا ظالم زو خو د کانی بیا ظالم زو ذالک بیا السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب د ظالمانو خلی خدا شاتو نخوږي و په زړه په ځکانې سخت د شر مخنصه دا خو نه پوری چې آخرت شته زه خو دلته ضرورت کوم په آخرت کې مال الله قضا راکړي دا خو نه پوری چې دنیا کې مال خپل راو باسي دا خو نه پوری زما د بچو نه به خپل خو یو نشه کې بهر کې فیصله وکړ شپږ لکو یاد ولکو حدیث حافظ دوی شیخ الحدیث دوی شیخ التفسیر او امام المتورعین متقی او صاحب الورع څه امام المتقین والمتورعین کثیر البقاء البقاء جریدون کی خدای تا د جیلیان واجامي او توجه د جیلیان جامي او د جیلیان پرتګي او توجه جیلیان پرتګ او جلات به وحبته او دنیا تماشې لرا څوک تماشې له معتزله راځي له خوشاله او چې دا کوم شاګردان په زرګا او شاګردان هغه په زرګا او شاګردان راځي له دیوالونو ته ولاړ دي د خپل شیخ نخریوي زمون په شیخ سلو بکی پریشان دي غریبان اهل صالح خلق دیندار خلق مولوی سړیو کنه چې کله رسې تراغي هارون الرشید طریقه کې وتخلق استقبال په هارون الرشید وینه بر په باب ولا روا تو کوئی لوري وا اذا خلق سکی اذا احمد ابن حنبل لا روا بزرگاو خلق ورته استقبالي بهذا هو الملك بادشاہ لا ملک هارون بادشاہ نه دی هغه د خلق په حشم او په پولیس را جمع کیږي د خلق زړونو باندې بادشاہ کې او عجیب ده یو جلاد مولانا دی راځي
هر جلات ته وایي چې 2 غزاره به کې 3 به نه کې چې خلاص دې ستړي نه شي 2 به 3 به نه کې 3 له بل راځي 2 بل جلات وایي چې لاسونه تړلې پیپ تړلې دي اوس پین کې ګوره الله ته چا کوم دی ورته چې جلات ورو به غزار ورکړي بسم الله یہ دویم غزاری ورکر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دریم غزاری ورکر لا حول ولا قوة الا بالله جبل غزاری ورکر لن یصیبنی الا ما كتب الله لي جبل غزاری ورکر القرآن کلام اللہ غیر مخلوق جبل غزاري ورکوي الحمدلله جبل غزاري ورکوي شاته پرتګا خوشله شاګردانو څه لیکل خدای یو خو دې بوډا دې سپینګری دې عالم دې نو یو خو وان پرې ویني راوځي دی وجود او بل خو به اوس پرتګ لاندې پریوزي کمیس بره تړلې شوی دی عورت بخکاره شي او مرو زمان قیامت پورې به تاریخ د عورت لیکي اور احساس سے لوگ بلا خرید وہ پریشی کی پرتو غش ډېر بڑا د اثر د پر اوچت او تاریخ لیکي چې پرتو خپل د خپل ځای اوچت شور پورې پیوست شو ټوټه ماوت کار نشو اختلاف پکې تاسو قتل لسیو اتی شرو دوه دې اشیاء دي دومره دوری وو به هوش بالکل به هوش دي ویراشه دا مولا بیاوس دې یو لري بیا چې دا تاسو کو چې دا بسم الله دی وایي او خلک یو کار شروع کوي حدیث کې راځي بالکل خدای او کې مدل رااله کې راځي الله په مدد وکړي او لا بل باندې ان لله ولوي بلا هم په حدیث عملو کې مصیبت وخت بدار او لا حول ولا قوه الا بالله ولوي اذا نبی رسول الله فرمایي دې سره غم ختمي او په بل غزار مې تقدیر په حواله ورکړه ما له خپل سری کې لري ورتي زلمه مطمئن لا يصيبني الا ما كتب الله او په بل غزار مې خپل عقیدې اظهار وکړ القرآن كلام الله غير مخلوق فدبل الحمد لله ولذا خذ خوشاله په مقابل کې ویل ته مې وکړل چې بندا راشه دا روغ وراسنه د لیوالو د وجه نه عقیده نه ګرځول شي بندا باندې هیڅ بدل شي ویل ته مې وکړل عقیده مې په خپل دې ټینګه والا او په خپل دې ټینګ ورماوي الحمدلله وسه چې کله پر یو غزار پړاو شلې دا موږ سره خدای فکر شو چې خدای زمونږ د شیخ حضرت بدل په داویله دنیا کې څه دنیا وایي تاسو وکړئ او الله پاک عورت محفوظ ودا مازه فکر شو دا وښه مازه فکر نو ما پر رب ته درخواست وکړ ما بیا رحیم یا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أجب الفضل يا رحيم يا رحيم الله رحيم الله نسبت يا رحيم يا ودود یا فعال لما يريد یا رب ان كنت على الصواب فلا تهتك صدري یا مطلق نه وي الله کله په حق نه پردا ان كنت على الصواب الله مدد امام شافعی سے خود استاد اول په استاد راولېږه
ای احمد دې کم کمیس کې ګریوانو خوړل او دا د وینو ډک ته دا مال راوړل دای زما توفه کې راوړل ادمینو جامې اولې غلې استاد یو دا دې پیدا خو د استاد وینه د نجاسه د ترسکه دا د خپل وینه د علماء او شیخ الحدیث محدث شاګرد دې ادا وینه پاک لګي وي چې بلې دې کبي تکه علماء دا وصیت چې کله د پړ شو دا وته کفن تو کمان اللہ تا پروسو کی شافی کلی روڑی دیکھے اللہ عزت دی عزت دیشتا لگا ذات نفس میں وہ شاگرد عالم پرے ہے اور آغا آغا کبیس کی پکم کے اس بار قرآن سما خوال کو لگی دی اگر کبیس مثل اللہ آپ کو سفارش کے روڑی علماء کے لیے مر شو مرنا بس جگہ نے وفات شو مرنا بس کیا خوب کیوں نہیں دوبڑا جنازہ پر دنیا کے لیے چاہتے شوی دوبڑا چاہتے شوی لک لک خلق د جنازه کې شریک شوی اوازه خلقو اغازه نام کو سپونه نام کو یو سب کې څومره کسان راځي او دا څومره سپونه دین اندازه غشته نو الله تعالی سوکړه چې الله ته فقط مخشو وی الله ماته احمد یو نام درکو اما چاله نه دی ورکړي به انبیاءونه تازما دا قرآن دا مخوال قرآن دی جو اعلان درسو ما سره چې کیا ملاقات کړی دی من وراء الحجاب کړی او تعالی دای ما انعام در کوم چې تاسو د خپل رضا او کبریا در کوم زو مختلف له وګور الا احسان پولا دی قرینی کری دی وی غزه کې د خبر خاطر یو عالم او فالسیو نو جاته خاو نو چې خبره کانو د لحد په ښکار کې احمد ابن حنبل د دفن 236 سال پس 214 کال پس په لحد کې محفوظ پروت بهر کې کله کله د معتزله حکومتو اخره کې بیا یو بل بادشاہ د ویران المتوکل علی الله او د بیا علماء کرام و چې د مخکې بادشاہانو ظلمونه کړی دي او ډېر غلطه عقیده مروجه کړې ده احادیث او تفسیر باندې پابندي لګېدلې ده مدرسې پټ نشته مې او صرف دا باطل نظریات بس پوهېږي فقولیات په جماعتونو کې تقریرونه کوي د خپل باطل نظریاتو کې بل څه نه وایي او علماء تبلیغات کې د باطل نظریات دا مې راپانځو کړه شیخ هغه انصافدار او متوکل علی الله هغه اعلان وکړ ان النفس اعتدال ختم او د نبی علیہ السلام د سنت ترویج کړي بس او درسونه بحال کړل مدرسې بحال کړې او چې چا د نفس د وجه قرآن مخلوق دی سره وکوي تلويخ کاله پس متوکل علی الله په حکومت کې داخل ختم شو بهر کې ټول دینا یو طائفه راوړل ور معتزله کوي چې قرآن مخلوق کلام نفسي بالکل نه مانی بعض حنابلة په جوش کې راځي ولې استاد یواله شو ظلم استاد سره شو هغه په دومره جوش کې راځي چې هغه وی نه
کلام نفسی خو څه کوي چې دا لفظي او غیر مخلوق دی. کلام نفسی خو څه کوي چې لفظي غیر مخلوق، دا منقوشات هم غیر مخلوق، دا قدیم. دا موږ سره چې په آیو کې کوم قرآن دی نو دا قدیم. د امام بخاري په اخره کې دغه بعض معتزله ورته کوي او دې باب کې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ د اخیری باب کې ولا حالتا دغه معتزله ورته کوي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن أعمال بوزن کېږي او بعض د اعمالو تلاوت د قرآن حکیم دی. پرون تیر شو بعض د اعمالو منځ دی او موږ ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب. چې کوم عمل تلاوت د قرآن شو دا وزن کېږي، نو وزن په قدیم کې او په غیر مخلوق کې نه کېږي، په چا کې کېږي؟ په مخلوق کې کېږي. پرون تیر شو پرون سره مناسبت واضحه شو باب قراءة الفاجر والمنافق. دا فاجر او دا منافق حادث دی د قراءت حادث، نو تلفظ بالقرآن حادث شو، کلام لفظي حادث. او نن وایي چې دا نوع الموازین اقوال او اعمال تللی کېږي. او اقوال نو مراد څه شو؟ تلاوت د قرآن حکیم. اعمال نو مراد ډېر اعمال شو پکې منځ شو. او پرون امام بخاري نه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نو قرآن وزن کېږي، دا یو عمل دی، دا یو قول دی، او وزن د مخلوق کېږي، د غیر مخلوق نه کېږي. دا د پوه شئ په خبره؟ نو دا اصالتا فاضله شو. تبع د حنابله او طبعا دا رد د معتزله په دې بل نظریه باندې چې هغوی د وزن د عمل قایل نه دي. اوس به دې لا راشو. خو د دې نه مخکې یو نقطه وپېژنم. د دې معتزله یو څو غلط نظریات دي. یو دوی د توحید قایل دي، دا د موحدین یا توحید قایل، او د دوی توحید باندې امام بخاري رحمه صفاتونه منکر دي. یا دویم د دوی نظریه د عدل ده، ومن د انصاف نه کار اخلي. عدل ویدانې چې استحد عباد دی په الله واجبي وي. یو سړی چې یو کار وکړي نو تنخوا به نه ورکړي، چې نیکي وکړي نو ثواب به الله نه ورکړي. او زموږ د اهل سنت والجماعت نظریه تاسو ته ما ویلې وه چې ثوابه فضل وعقابه عدل. او دریم د دوی نظریه د وعد او د وعید ده. وعد او وعید د دوه خبرې دي بله پکې نشته دی. چې کوم مسلمان دی هغه له وعد دی، او چې کوم کافر دی او یا فاسق دی بس هغه له وعید. او دریم د دوی منزله بین المنزلتین هغه تېر شوې ده خبره. او بل یو دوی امر بالمعروف نهی عن المنکر. د دې امر بالمعروف نهی عن المنکر څه شی دی؟ معروف دي د خپلو نظریاتو خپرولو سره. او مولانا صاحب د دوی دارالمدار په دریو څیزونو د همدار پرېږده. یو تحسین الظن بالعقل، دوی د عقل باندې ښه ګمان کوي. عقل وایي چې وزن د عمل نه کېږي نو نه یې منه. عقل وایي چې جنت او دوزخ به څنګه پیدا شي، ګوره عقلي اعتراضونه کوي، نه یې منه. عقل وایي چې نو دا نري تار باندې به څوک سیک پورې وځي نو نه یې منه. عقل وایي چې عذاب قبر کم دی نو نه یې منه. د دوی بنیاد یو دا د تحسین الظن بالعقل، دویم اتباع الهوا، د شریعت مقابله کې د خپل خواهشاتو اتباع، او دریم الجهل بمقاصد الشرع، د شریعت د مقاصدو نه سپېره خبر واحد نه مني، معجزات نه مني، مقاصدو نه دي خبر. دا د دوی بنیاد دی د معتزله. نو د دوی ټول دارالمدار په عقل دی. چې کوم شي دغه عقل مني منم، ولې صراط نه مني نه منم، وزن نه مني نه منم، عذاب قبر نه مني نه منم، کرامت د اولیاءو نه مني نه منم. موږ څه وایو؟ موږ وایو چې نه، عقل به تابع د شریعت. اصل تاسو په دې پوه یو چې د عقل او د شریعت نن کې څه تضاحم نشته. د عقل خالق الله دی او د شریعت واضح څوک دی؟ الله. او عقل یې څه پیدا کړ چې ته د شریعت د رڼا د خپل ژوند تېر کړې. نو چې کوم شی خدای سبب د شریعت د تنفیذ جوړ کړی دی، نه به څنګه الله مخالف کړي. خو بعضې څیز ته زموږ عقل نه رسېږي،
قرآن حکیم کې الله تعالی ډېر مثالونه ورکړي وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين وردا عقل سامو نیوسو دا میخه په غولانده کې دا پیدا کم نه راغله یو په خاصنه دي سټي دي او بل طرف د وینا ده او په دامیاس کې دي پیراوه او خدای پاک متضاد رنگونه ورکړي دا په خبرنګ نو خلق ویل ته کې خېټه کې سټه د هغه لګامې لښ پکې راغله او دا په کې لږات نسواري غوندي نو خلق ویل ته د وینې نه جوړ دي ځکه هغه پکې راغله دا څنګه ورکړي دا څنګه چې د وینې نه او د سټي نه مقابل ځان خدای ورکړي دې څه استعقل کوم دی وته رسي او منی با خامخابه منی عقل وته نه رسیدا دا نه چې عقل نشته پر تاسو لمه د کم مثال درکړی دی یاد لرئ د انسان په وجود کې دا ماشوم پیدا کېږي عقل ساکار کې دا ماشوم چې د مور نه راووته په اوبو کې پروت دی اوبو کې او په غلاف کې پروت دی خدای ورته څنګه سامان ورسوي دې ماشوم ته باقاعده نشونما کې د وینې روان ده د غوښه جوړي د هډوکي جوړي د سرمن جوړيږي او کوم شی چې الله کوم ځای مقدر کړی دی هلته جوړي د کوم ځای مقدر دی هلکه انسان اتفاقي پیدا دی اتفاقي څه ته اتفاقي یو نظم سره یو شی جوړول دي ګوره نو بیمان بر دی او دیوال دی خوا او کلکې دلته او فرش لاندې دا نظم شو او یو نظم څه ته وایي هر شی خپل موضوع کې کېښوده او یو دا چې دا شی روان کې ګډ وډ وګرځي نظم نه هغه کې تیر لاندې پروت دی دیوال په پاسه پروت دی او خاورې په پاسه پروت دی داسې نه نو انسان ته یو نظم الله پیدا کړ اتفاقي نه دی پیدا انسان قلبي کې کار نه کوي اسوم خپل انسان د مور په ګیره کې خدای پاک جوړ کو پیدا کړ او د مور د ګیره نه راووت لکه ته واپس دغه ځای کې برکه چې دا کوم چې بریک نه بری او چې راووت نو جړې شروع کړه او فورا متیازې شروع کړه که په نه هم یا شروع کوم جړا کوي او که پاتر وته جړا کوي او که په نه نیمه راووت نو پیدایش نه پس جړا کوي الکه چې نه یې پوره چې د مور په ګیره کې جړا نشو ما کېږي یو مرزایی تپوسو که قادیانی خدا نه مني چې عیسی علیه السلام په اسمان کې عیسی علیه السلام اسمان کې دی او دلته متیا دې کوي متیا دې کوم ځای کې په اسمان کې مې تاسو نو مدته یې راکړې د مور په ګیډه کې نه میاشتې ورک د رسید هغه ټټه وخای چې ګول دې پکې کوټ هغه کومو خای چې متیا دې پکې کوټ وی خدای را تنظیم کړ او تعالی د خبيث بچی دلته تنظیم کولو چې خلک نشي کول بنیاد دا دی چې عقل د شریعت سره استقرار نشته خو بعضې سیستم عقل رسېږي بعضو ته او تاسو زمیندار بابا مثالونه بل درکړي عقل بدون کې نه چلو حضرت ابوبکر صدیق ته ابو جهل وایي راشه کنه مرګره په دې وایي چې لږ سات کې بیت المقدس ته تللی باندې اړوي دا وړه خبره ده که وایي چې اسمان ته تللی بیا نه بس ما صدقناه الا صدقا ما جربناه الا صدقا ساده په ریتونه سره چې خبره کوي چې بچل ول نه کې او نه کې به یو خبره کوي ته دې دا کار او استاد چې کوم کتاب کې راغلی بیا درته دا کار دا مسله ده چې استاد چې کوم کې راغلی رښتیا وایا چې دا خبره پکې چې کوم کې یو ورځ په سبق وې او ته په مې اعتماد کې نه ماته کې نه ته په ما اعتماد نه بیا ماته نه کې مفتي له چې ورته مسله ته وایي په اعتماد کې ته یعنی هلته کې دا ګومړیمان اوري تاسو دا مسله په اعتماد نشته زموږ په خدای او رسول اعتماد دی دا په خبرو کې عقل نه چي خلاص شو خبره اوس برا شو دلته نو دې سوای دې وځه د عمل نشته دا غزيني دوه خبره ولې نشته ورته دې ځای وإذا أعمال كذي أعراض إذا وجدت عدمت موجود في ختمات ثم خبر بختمش في عادة معذور هم حالة أو كبالفرض إعادة راشي وذا غير متقوم بنفسه هذه
جوهر نه دی څه شی دی عرض او وزر د مادیات او د جواهرو کېږي عرض کېږي دا یو اعتراض او دویم اعتراض دا چې وزن دپاره د معرفت د موضوع د شي کېږي او الله ته خو داسې معلوم دي د وزن یې څه شی ده دا دوه اعتراضونه د امام بخاري رحمت الله علیه ډېر ښکلی جواب کوي هغه څه وایي باب قول الله عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې الله وایي چې موږ به انصاف ته لېږو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان چې خدای او رسول وایي وزن شته او کله شته نو زه ستا د معتزلي خبره د خدای او د رسول په مقابله کې نه اخلم دی خپل جواب ورکړي یقلي خبرې نه کوي خدای وایي شته نضع الموازین القسط لیوم القیامه رسول وایي شته میزان شته خدای او رسول وایي شته او مولانا صاحب یو نقطه ذهن کې واچوه بعضې څیزونه داسې دي چې هغې باندې زموږ ایمان ته ایمان بالغیب وایي ایمان بالغیب څه ته وایي غیب څه شی دی ما غاب عن العقل والهوى ما غاب عن بداهة العقل والهوى فهر شي ستا د عقل لاندې شي خو ایمان بالغیب نه لري فهر شي ستا د حس لاندې شي بیا ایمان بالغیب نو بعضې څیزونه الله زما د عقل او د حس نه اوچت کړي دي او چې زه یې وایم منې کې نه منې که ته وایې نه که زما عقل یې اخلي بیا منم که زما حس لاندې راځي منم والا نه منم دا تا اعتماد په شارع ونه که په خپل عقل او په حس دی د ایمان بالغیب حکمت او فلسفه څه ده چې ته په خپل عقل او په حس اعتماد کې کوم شارع دی پوهېږئ ایمان بالغیب حکمت سره یؤمنون بالغیب وایه چې ستا اعتماد په عقل او په حس دی که په شارع دی شارع وایي ستا عقل حس دی نه مني زه که وایم چې او عقل حس نه مني خو شارع وایي ستا نو زه منم د ایمان بالغیب شو هغه اعتماد او که ته وایې نه که زما عقل مني بیا منم والا نه منم نو تا په شارع اعتماد ونه کړ عقل د اعتماد نو دا د ایمان بالغیب دا لاندې شو زما عقل د دې ادراک نشي کولی خدای او رسول وایي ستا زمانه ډېرې خبرې داسې دي جنت چې را کومې خوشحالۍ ذکر کوي دا ستا عقل مني څه د دوزخ چې را کوم تکالیف دا ستا عقل مني څه د قبر عذاب دا پل د صراط الی غیر ذلک جنت پیریان دلته شته چغې وایي خبرې هم کوي چغې هم وایي تجارت هم کوي دی اورېږو نو ته بس جنتو د وجود نه انکار کوي فرشتې وجود فرشته په لږ ساعت کې هغه د عرش د خوا نه جبریل دلته رارسېږي په رب د سترګې کې عقل نه بار خبرې او حاصل د مسلې امام بخاري کو چې دا د هغې ایمانیاتو سره تعلق لري چې زموږ ایمان ورباندې غیر دی بس د خدای او د رسول خبره او بعضې علما یو بله خبره کوي هغې جوابونه کوي ډېر یو جواب یې دا دی چې صحف به تړلې کېږي د قیامت پر ورځ صحیفې به تړلې کېږي ها نو او دلیل د سلفي او صحیفه جوهر دا چې څومره اعمال دي دا لیکل کېږي هغه اصله کې به کتاب شي د نیکو بل طرف ته د ګناه د لیکلو ګناه کوم کتاب کې لیکل شي کرام الکاتبین لیکي اباد او دلیل حدیث د بتاقي ویل دي یو کمسل دفتر د ګناه او یو دفتر د نیکو یو کې واچي بل کې واچي لیکن علما دا غي نه جواب کړي د حدیث د بتاقي نه شاه صاحب انور شاه کشمیری لیکلي او حافظ ابن قیم ابن تیمیه لیکلي دي چې دا صرف د یو کس سره دا معامله د ټولو سره نه صرف یو کس سره دا معامله او سره باندې کېږي د ایمان وزن ښیي د کلمې د لا اله الا الله ظاهر کې یو نمونه ښیي لکه یو سړی یو خبره وکړي او بیا ورته هغه مشق کوي نو د ډېرو خبرو نه کوي د بعضو کوي هلکه وایي لکه په دې دا مې راته خارج کې وي باقي ته قیاس پرې کوه تاسو نه پوهېږئ په خبره نو دغه رنګې یو صرف یو کس سره خود پوښتلی هغه کلمې وزن ښیي بعضې حضرات وایي نه بې اشخاص په دلیل کېږي او حدیث ابو هریره په دلیل کې پیش کوي انه لا یؤتى بالرجل السمین یو سرب سړی به راوستلی شي لا یزن عند الله جناح بعوضة او حدیث دا عبدالله بن مسعود حجت کې پیش کوي په مسند احمد کې دی اخرجه احمد عن عبد الله بن مسعود مرفوعا عبدالله بن مسعود په یو سفر کې یو سړی ډېر ناري پیری دا قدمې دا ساقې نه ډېر باریک او هوا ډېره سخته لګېده هغه د اونې نه سره ایښودل دا شکول او د هوا به داسې تخته راته
موږ خاندل عليه السلام او فرمایل مما تضحكون تقول خاندل موږ من دقت ساقه یا رسول الله دا د پټو دی نړیوالې پورې خاندل دا هغه عليه السلام او فرمایل والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد دا تلك الأحد دا غرنا دلانا دینا معلومات چې رجال بدل دي لیکن دا جواب هم کمزور دی انور شاه کشمیری وی رحمه الله وی دا به بعض رجال تل دي کېږي چې د مؤمن قدر او عظمت معلوم چې ټول نه یو کس دې سره بداسي کېږي او دا بل جواب کوما چې دلته کې یوقتا لا يزن عند الله جناح بعوض وته دا بعد د مرتبه او خفت د مرتبه او ثقل د مرتبه ته مراد اوسم خلک وي مړه د پاړو سو وزن نشته دا خبره په سو وزن نشته مراد څه شی دی مرتبه قدر او قیمت دا هغه پاندو قدر او قیمت دا نه چې ظاهري وره دې جواب شو بعض علما وایي میزان څه شی دی وی معتدله او میزان نه پیژندل خدا جواب کمزور دا وختنی جواب کمزور اصل جواب راغلی بس سلشتہ اگر بل جواب د تاخیری معتمد درستو کو وی میزان څه دا وایي شرایط کېستا ما يعرف به مقادير الاشياء موږ علامه افغاني او ځکه بیان کو هغه ولې معتدله دا خیال دي چې ګنې د قیامت پر ورځ به زموږ د ګوړې د منډې تله راځي یا د تماکو د منډې تله به راځي او پاغي به وزن کېږي تله څه ته وایي چې شي مقدار معلومېږي بس ترمامیټر باندې څه مقدار معلومېږي څه به عارض دی ګرمي یخني نن سمانه تللی کېږي دومره ګرمي ده دومره یخني ده مسافت تللی کېږي د سپیډ دومره دی اوچتوالی چا زیلانو کی دومره زره کیلو فوټ اوچت دی ګرمي یخني زلزله دا ټول ځای حالانکه دا ټول عارض نو تلل نه مراد دا نه چې تله کې به واچي تلل نه مقدار معلومه واچي نو ته د اعراض او مقدار دلته په حالاتو معلومه نو الله سره به داسې اله دي چې زما د ګناو د نیکۍ مقدار به معلوم نو دا جواب یو الزامي خو دی دا صحیح نه دی درست کار چې طلبه لګېدل حافظ ابن حجر وایي الایمان به واجب ایمان پر واجب دی الميزان حق فتح الباری کې لیکلي دي وله کفتا دو چابړي دی ولا وله لسان او اللسان الميزان غدا ذات چکی او يميل بالحسنه فنيكو باندې ميلان کوي حافظ لیکلي متلشتہ او کته چې اعمال اعراض ثبت لیکيږي نو ما تاسو ته مخکې خبر خلاص کړی یو ځل نه بار دې اعمال او حاجتات شته په عالم مثال کې ابا الله راوړي درکې دی ما ته مخکاري ته مخکاري او دا غي بلا مثالونه دي لکه نبی رسول الله علم په مستل تعبیر څه دی علم ګور په علم یو عرض دې شکل درکړي یا تور خزنولي د بلا شیشه کې د مدینه نه وته تعبیر سره وبا او د وبا په شکل د تور خزري یا قران حکیم کې الله تعالی فرمایي اني ارى دا سړي خوف نقل کوي اني ارى 7 بقرات السماء ياكلهن 7 عجاب و7 سنبلات خضر وفريات الساعه دا قحط نفوچ وګو پټه وګا ثابت او دا فراخ سالین پښنو وګو او په سرګو وګا ثابت ال دې دا شکل دی څه پیګه په خبر دین کمیس می ولید چا سینې پورې چا کندو پورې چا په سران کې شو تعبیر سے دی او دین یو عرض دې شکل د کمیس د دې عالم شهود د دې استمرا اعراض دي په عالم مثال کې د دې شکلونه پراته دي ابا الله راوالي وبتلي دا ټول جواب خو خیر دا دو جواب ما په پیزو کړل درته او دا دو مضبوط دي یو دا چې الله وي سبب عقل نه چلو او دې دا چې اعراض دي عالم التاریخات دي دلته به خلک دا اعراض ما امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مثال نه لري تو بار تیر شو او باشه نو دا ګناهونه سره بیږي خلاص نو باب قول الله عز وجل امام بخاری ونضع الموازين قسط ليوم القيامه وبقي للانصاف ورد القيامه الله واجتمعنا صيغه الجمع والله مفرد دو جواب اليولا اذا تقسيما لشانه تبارك وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين يوم پیغمبر د
دا موږ یو تعویل کوو چې دا د یو پیغمبر تکلیف د نورو تکلیف دی نه د یو پیغمبر تکلیف وکړي د نوح علیه السلام ظاهر دی لیکن تقسیما تعبیر دی په مرسلین باندې شو الکه تاسو څنګه یو کس ته وایي کوي د څنګه نه بدلې تاسو د عظمت لفظ دی نه دعاو او یاد کړئ ډېر کارونه الله د فرشتو په ذریعه کوي ځکه نه دعاو لفظ راو من بكيد الموازين وضعت موازين القسط موازين جمع الموضوع يا الميزان لك مجازين جمع المجهول موازين جمع الموضوع او يا موازين جمع الميزان لك مصابيح جمع المصباح وك موازين جمع الموضوع شيء سؤال لازم کہ موضوعات پر قال لك دي ها سؤال لازم نبي الله وايو فريوضع الله خبر نظر الموازين كموزونات من بموزونات خلق تبيش هذا عرض أعمال راضي أو كموازين جمع الميزان كا نقيبة التلي نسوال كوش ميزان كمفرد إلى جمع ولا نوع نبالي حضارات مقا جواب كي إذا موازين دا جمع في اعتبار التقسيم بشان ترشو أو سو كوي جنا موزونات موازين متعدد دا خير زان لتلنا دا عمال زان لنا ها مختلف انواع د ثوابونو د ګناهونو ځان لته لکه د ګوري ځان لته د مالک ځان لته د وخت جدا سره د سرو سپینو سره جدا سره او بعد وی چې نه د له یو ودا او جمع په اعتبار د کثرت د موضوعات یا د کثرت د من یوزر له موضوعات یا من یوزر له دي ځکه جمع راوړه القصه صفات موازین او دا صفات به حال الموصوف دي او قانون دار چې کوم صفت به حال الموصوف هغه مطابقت د موصوف سره شرط په افراد تسنیه جمع کوي او دلته موازین جمع د قسم مفرد راغلي مطابقت راغلي متعویل چې قسم مصدر دی مصدر صفت مفرد او مستثنا مجموعه کې یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط او یادا دې کې مضاف مقدر کړه موازین ذوات القسط او ذات صح ليوم القيامة لم فمانا رفيق ترى أتي من سورة الجدود الشمس تفضيلين أو يا لم أجلية لي نبي أبو مضاف مقدركم لحساب يوم القيامة لأجل حساب يوم القيامة أو ليوم دماني بي يوم نهار طويل ودنا أو يوم ولمطلق وقت تمويتا أصول نور لنواكي ويجب جلدة مطلق وقت مواسم أو قيامة معلول لقائمة النبي الساعة القائمة الواقعة خبر لي ثم بكير الإنصاف فرض القيامة هذا وجه الإنصاف فرض القيامة زي ما بخاري ده أبدال في ذيك زبان فاوة في كلا كلا ظفران لكي لا يدروج ما بيجي كده تبركم حاصل کی او دیم نمبر اصل کا اشارہ کرے رضی اللہ فدوار رفش وان اعمال بني ادم وقول وحدود الله ذلك كل ما تعاو ذکر کی اعمال بني ادم او خبر الذي بوضت کی اعمال جمع عمل ده او ده عمل او ده فعل په کې فرقونه ده سما کوي او بني ادم په ضمن کې طبعا جنات دي او په نصوص کې اکثر بني ادم ذکر کیږي او جنات دي بني ادم او په بني ادم په ضمن کې بنات او ادم ها عموما رجال ذکر کیږي نساء تابع عمل ده بني ادم وقولهم سؤال کې قول مفرد عمل جمع ده اولی او په نسخه بلکې اقوالهم دي دغه قولهم اقوال اعتراض نشتا او قولي علماء لكي اذا قولنا مراد بها جنس قول اعمال هذا مسكي مفرد ولا رو اذا اعمال تعلق جوارح سره متعدد او ده قول تعلق لسان سره مفرد ده كده مفرد خط اعمال او قول يا سؤال كيجي اذا قول فعمل كلام كده دوباره ولي ذكر کا ولي لسان ده عمل څه شي عمل ده لسان او د تخصیص بعد التعمیم وکړه د پاره درک په بعد حنابلہ چې قول قران دی تلفظ بالقران او دا به وزن کیږي نو موضوع حادث موضوع کیږي قدیم وزن نکي داغي د پاره راځي اعمال اوس مولانا سے یو کلی کتاب دی د امام غزالی رحمت الله علیه الدرة الفاخرة في كشف علوم احوال الاخره في كشف علوم الآخرة الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة أريك غير خبره كده وإذا أنبياء وزن بنكي
بعضې ته وایي خاص دي لکه پیغمبران ځکه وزن دپاره تمیز د نیکۍ او د ګناه کېږي نو د هغوی ګناه نشته او بعضې او معصومین د هغوی وزن هم نشته لکه ماشومان لیوني چې په خپل ماشوموالي کې لیوني او مړ شوی روغ شوی نه دی او یا زره کسان حدیث بدال دی چې دا بغیر حساب بې کتابه جنت ته ځي چې بغیر حساب ولا کتاب دی وزن نشته نو خبره پرې بلکل دلته درسته لیکن وروسته هغه یو بله جمله لیکلې ده وایي د کافرانو وزن هم نشته هم خاص دي نو ګوره پیغمبران او معصومین هم خاص شو او یا زره کسان هم خاص دي دا خو سره مونږ منو خو دا دویم او سره نه منو او د کافرانو وزن نشته وایي ځکه چې د وزن خیرت دا کار ویل اور قرآن حکیم کې الله فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا لیکن علامه قرطبي حافظ ابن حجر علامه عینی ټول دا خبره رد کړې ده دا کافر وزن شته او قرآن حکیم نص دی بل ځکه الله فرمایي اما من خفت موازینه بل دی راځي دلته نه اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون نه څه معلومیږي خلود چې کافر دی او خفت موازینه مستقل نو وزن کا او لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا یا خو هغه کافر مراد چې دا غي بسلی کې نشتا هغه کافر چې بالکل نه کې نشتا موږ من کې وزن نه کوي یسنګ او یاد ربی صاحب دی کتاب جنت ته هغه کافر کې نه کې بالکل نشتا او بي صاحب په کتاب دوزخ ته امن او چې کوم په دنیا کې دا نه کې او تمام وایي شریعت وته نه وایي لکه دې اعتراف کړی رفاهي کارونه کړی دي باندې کې دا په تل لیکي او مقابل کې ورته کفر دی چې کفر راشي دا غي کو سره حیثیت نشته ویږي لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا بلا معنا څه شو دا غي وزن تل لیکي کې په خو درنواله دي استقلال استقلال دا وزن فائدہ څه ده د معتزله دوی می اعتراض فائدہ اتمام حجت سے لئلا يقول للناس حجة بعد الرسل الله خدا سے ہدایت کړو چې پیغمبرانه ولې راولېګل تبه انکارونه کې چې ما جاءنا من نذير اتمام حجه او یاد الله د عدل اظهار الله ته معلوم دي او د عدل اظهار وکي زما د دکان سودا خو ما ته معلومه دي بیا هم د تطلب ما تللې بیا هم طلب وتا ولې چې زما هغه شیخ کارش چې ګوري پورا مې درکړي بل د عدل اظهار نو عمل د بني ادم او قولهم جوزا وقال مجاهد القسطاس العدل کیونکہ القسط امام بخاری په واجبات راځي چې یو لغت راشي غریب ورته وایي دا غي مثل د قران نه ګوري دا غي معنا د تقي غریب القران دا خپل د تمالونه دي او دا قسم مناسب لفظ په قران حکیم کې سورې بني اسرائیل کې راځي وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا نو دا قسم معنا د تقي قسطاس العدل بالروميه فدې مې سوال راځي چې قران کو الله وإنا انزلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون رومي په کې راځي نو بعض حضرات وی چې قرآن حکیم کې عجمي لفظ بالکل نشته دلته چې رومي نه ودا دا ترادف د لغات لري بعض لفظ په عربی کې به لکه تنور عربی کې موتوي اردو کې مې پښتو کې مې فارسی کې نو دا د امام بخاری راځي چې دا عدل د استاد عدل په پرونه کې استاد عربي لفظ دی ورو دا د خپل او یادا چې نه قرآن کې جميع الفاظ ډېر شی دي چې جیل وغیرہ ډېر او الله وی چې قرآن عربي اسلوب عربي دی دا په اعتبار اکثر یو سره پښتو کې تقریر کې دی په یو ډول کې دا راځي استعمال او دوه درې کې دا عربي استعمال خلک چې پښتو کې او کار راځي کې پښتو کې دا دوه درې ټکو اعتبار نه او یادا چې دا ټیک چې اصل کې رومي دی خو معرب دی خواص عربیت ورسره مرجع کې الاسلام وغیرہ خلاص شو ويقال القسط مصدر المقصد فريق فضل يقسم مصدر الثلاثي مجرد او مقصد بفاعل الثلاثي مزيد فيه ويودا اذا بحسب الزوايد اسم مصدر به وبحسب الزوايد اصل اصفار او يادا اذا مصدر المصدر ده مقصد مصدر اصفار ده غير مصدر اسم او يادا اذا مصدر بمعنى ده مطلق ماخذ اصل ماخذ
قسط وهو العادل مفسد عادل دوت. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی ان اللہ يحب المفسدين واما القاسط وهو الجائر. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی اما القاسطون فكانوا لجهنم. ده امام بخاری فرق ده دغه زمانه ده علماء نه ده دی وی چې فرق په باب دی کباب د مزید دی انصاف کوي او کباب د مجرد دی قاصد ظلم کوي. دا نه ده د دې فرق په مصدر دی که مصدر قسط انصاف او که مصدر قصد ظلم. عدل يعدل عدلا انصاف شو او عدل يعدل عدولا اعراض. نو مصدر سره معنا بدلی نو قصد ظلم توي کباب د مجرد دی کنه مزید او که قسط شو مصدر انصاف توي کباب د مزید وي کده مجرد او اصل کې قسط حصے ده. نو که تخفل حساب غواړي د بنا نو دا انصاف شو او که پردې حساب قبضه کول غواړي بیا د دې ظلم شو. عدل كفر تموي انصاف تموي. اما الذين كفروا بربهم يعدلون برابر والي كشرطي ته یو شی د بل شي سره برابر والي په انصاف کې ارمانه او که غیر الله د الله سره برابر شرک شو کفر شو. نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرق کړو هذا الموازين زمان بخیر چې بس دا وکافي خان او دا حدیث متعلق مباحث دا به ان شاء الله رضی درته دا جلسه پروګرام بخیر یو وحید د قصه تیری. وبه قال حدثنا احمد بن اشقار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.